أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کې انہتر نمبر آیات بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت او یقینا راغل رسولنا استاذ زمون ابراهيم عليه السلام بالبشرى پذیر سلام قالوا ولدي سلاما سلام دی پتا بندي قال اول سلام دی پتا سو باندې فما لبثان وخترنکو ان جاء بعجل حنيذ چې رايوړو بعجل سقي حنيذ ورید کړی شوی مخکې واقعه د صالح علیه السلام د قوم ذکر شو اوس د دې ځای نه وروسته الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام او داغه د قوم واقعه بیانوي دا واقعه د ابراهیم علیه السلام د واقعه په زمن کې بیان شوې ده لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره دی لوط علیه السلام چې کوم کلی ته لېږلی شوی کوم علاقې ته د قوم لوط د هغوی کلی په شام کې و الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام د قوم ته پیغمبر لېږلی او ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې و یعنې فلسطین کې اوسېدو نو الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره ملائک راولېږه نو هغه ملائک چې کله راغلل نو اول هغه د ابراهیم علیه السلام خواله راله یعنې د زیرې ورکول دپاره الله سبحانه وتعالی ملائک راولېږل ابراهیم علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام ته چې کوم ملائک راغلي وو یعنی جبرائیل علیه السلام میکائیل او اسرافیل علیه السلام بعضې وایي چې نه ملائک الله را لېږلی وو بعضو یولس ذکر کړي عاصم رحمه الله یې روایت نقل کړی دی ابراهیم علیه السلام ته چې کله ملائک راتله هغه وخت ابراهیم علیه السلام په پټي کې کار کوو چې کله د خپل کار نه وزګار شو کوداله یې کېښوده او د 2 رکعته لمونځ وکړو د هغې وروسته ملائک راله بهرحال ملائک چې کله ابراهیم علیه السلام ته راغله نو سلام یې په واچو ابراهیم علیه السلام ډېر ښایسته جواب ورکړو ابراهیم علیه السلام دوی مېلمانه وکړل چې دا خو مېلمانه راغلي دي ډېر زیات خوشحاله شو ابراهیم علیه السلام ډېر مېلمه دوست و نو زر لاړې یو سقی ورود کو
او راوړو د دوی مخې ته یې کېښاو. یعنې کله چې مېلمه راشي نو خلک مېلمه لپاره تیاری وکړي، هر څه تیار کړي، راوړي مخې ته ورته کېږدي د خوراک څیزونه. نو ابراهیم علیه السلام دا مېلمانه دي راشه، نسخې ولا حلال کړو، وریځې یې کړو، بیا ورته مخې ته کېښاو. نو کله چې ابراهیم علیه السلام د دې د حالات ته وکتل دا خو خوراک څښاک نه کوي، نو ویرېدو. ځکه په هغه زمانه کې داسې یو قانون و چې یو سړی به د چا دښمن و، د چا ځای ته به لاړ وي، د هغوی د خوراک به یې نه خوړو. هغه په دې کې ویل کېدای چې دا زما دښمنان یې، ځکه زما خوراک نه خوري. نو بیا وروسته ابراهیم علیه السلام ته ملایکو ویل چې موږ ملایکو الله رب العالمین رالیږلي وو د زیرې دپاره. او بیا راغلی د قوم د لوط علیه السلام د هغې د قوم هلاکت دپاره الله رالیږلی وو. نو کله چې ابراهیم علیه السلام ته د بچي زیری ورکړو د اسحاق علیه السلام، ساره بیبي بچي نه کېده، نو هغه داسې ولاړه وه. نو کله چې دا خبره واورېده چې ستا به بچی پیدا کېږي، نو هغه د حیرانه شوه او ویم خندله. حیرانه په دې شو چې وایي زما خو عمر یعنې زه بوډه یم، وی آلدو وانا عجوز وهذا بعلی شیخه، وایي زه خو په خپله بوډه یم، نو زه زما به بچی پیدا کېږي، او زما دا خاوند هم بوډا دی، نو زموږ به څنګه بچی پیدا کېږي. لکه بعضې مفسرینو ذکر کړي چې په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر یو روایت کې 100 کاله راغلی، او د یو روایت مطابق 120 کاله دی. او د ساره بیبي عمر په دغه وخت کې د یو روایت مطابق 90 کاله، او بل روایت مطابق 99 کاله، یعنی یو کم 100 کاله عمر یو. یعنې په دې حالت کې به زما بچی پیدا کېږي، زه خو بوډه یم، خاوند مې بوډا دی. نو ملایکو ته چې دا تعجب خبره نه ده، د رب العالمین فیصله ده، الله سبحانه وتعالی دا فیصله کړې ده ستا به بچی پیدا کېږي. نو کله چې د ابراهیم علیه السلام نه هغه روب او هغه یره لاړه ختمه شوله، نو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. نو بیا ته د ابراهیم علیه السلام ته د قوم لوط د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت تذکره وکړه چې الله رب العالمین موږ د هغې د هلاکت دپاره رالیږلي. نو ابراهیم علیه السلام ورسره په دې باندې بحث شروع کړو د ملایکو سره. نو په دې آیتونو کې دا واقعه د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت ذکر کېږي. ولقد جاءت یقینا راغلل رسلنا استاذ زمون ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په زیر سلام، قالو ویل دوی سلام دی پتا باندې، قال ویل هغه ویل ابراهیم علیه السلام سلام دی پتا سو باندې، فما لبث نو وخت تېر نه کړو ان جاء چې راوړو بعجل سقی حنیذ ورید کړی شوی. فلما را ایدیهم نو هر کله چې ولیدل ایدیهم لاسونه دې لا تصلو چې نه رسېدل الیه هغه خوراک ته، نکرهم نو ناشنای وګڼل دوی لرام، واوجس منهم خیفه واوجس او پټ کړه منهم د دوی نه خیفتن یرا په زړه کې. قالو ویل دوی لا تخف مه یریږه انا ارسلنا یقینا موږ رالیږلي شوي الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته، یعنې موږ الله رب العالمین د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره رالیږلي وو. وامرأته ښځه د هغه قایمة ولاړه وه فضحکت نو ویې خندل، فبشرنا نو زیر وکړه موږ هغې ته باسحاق په اسحاق علیه السلام سره، یعنې وایي ستا به بچی پیدا کېږي او د هغه نوم به اسحاق او ستا به نسوی هم پیدا کېږي چې د هغه نوم به یعقوب وي، یعنې ورسره د نسوي زیری هم ورکړو، یعنې تر هغه پورې به ته ژوندی
کستا به بچی پیدا کی اسحاق او د هغې بچی به پیدا کیږي یعقوب علیه السلام. قالت ویل ومن وراء اسحاق ورسل د اسحاق علیه السلام نه یعقوب په یعقوب علیه السلام سره. قالت ویل هغې یا ویلته افسوس دی ما لرم الد آیا زه بچی زیږم وانا عجوز او زه بوډا یم وهذا بعلی شیخا او دا خاوند زما شیخا بوډا دی. ان هذا لشیء عجیب یقینا دا خامخ یو شی دی عجیب ناشنا. قالوا ویل هغوی اتعجبین تعجب کوئ ته من امر الله د کار د الله نه دا خو د الله فیصله ده دا تعجب خبره نه ده. رحمت الله رحمت د الله تعالی دی وبرکاته برکتونه دا غدي علیکم پتا زبانی اهل البیت ایک اور والو انه حمید مجید یقین الله تعالی حمید استایل شوی دی مجید شرافت والا دی. فلما ذهب نهر کل چې لاړه عن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه الروع یرام وجاده وراغ هغه ته بشرا زیره یجادلنا نباس کول موږ سره فی قوم لوط په باره د قوم د لوط علیه السلام کې. الله سبحانه وتعالی د متفضل په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.